الله رب العزت دا انسان په خپل قدرت کامله سره اشرف المخلوقات پیدا کو او بیا الله رب العزت په خپل حکمت کامله سره د انسان له انتهایی قیمتي اعضاء ورکړل. د انسان د بدن هر یو اندام په خپل خپل ځای باندې انتهایی اهمیت لري. د انسان سترګو ته که وګورې د دې ځان له اهمیت دی او د دې قدر و قیمت صحیح پته هغه چاته لګي چې څوک د دې نعمت نه محروم دي، چې څوک صرف د رنګونو نمونه اورېدلې دي خو پته ورته نشته چې رنګ څه ته وایي، تور څه ته وایي، سپین څه ته وایي، زیړ څه ته وایي، سور څه ته وایي، ښایسته منظر څه ته وایي، دلکش منظر څه ته وایي. دلکش وایي څه ته چې زړه راښکون کوي که نه، نو دا خو دلکش منظر هم نه دی لیدلی، ښایسته سینري هم نه ده لیدلی، د خپل مور او پلار هم نه دی لیدلی. خپل مور او پلار د ته پته نشته چې زه زما مور او پلار څوک دي، د دې هر څه نه دی، ده ته اوس پته ده، ده سره ده ته صحیح اهمیت معلوم دی. دا سترګې څومره لوی قیمتي څه الله په نبی علیه السلام باندې قرآن کتاب نازل کړی دی، دی قرآن هم نه ویني چې قرآن څنګه کتاب نه. او دا رنګې د غوږونو ځان له خپل اهمیت دی. قدر و قیمت پته هغه چاته لګي څوک چې د دې قوت سماعت نه محروم وي، قوت سماعت نه محروم وي، هغې د قرآن د تلاوت نه، د دې ارس نه، د دې اورېدو نه، د ښو خبرو اورېدو نه، د دې ارس نه چې نو محروم دي. او دارنګې د قوت گویایی خپل اهمیت دی. هغه چاته پته نشته چې روزانه فضول بکواس کوي په دې ژبه باندې، ټوله ورځ ژبه فضول چلیږي که نه، دې د دې پته نشته چې دا څومره اهم اندام دی. الله مالا د اظهار ما فی الضمیر باندې زه قادر کړی ما، نو هغه کس ته د دې قدر و قیمت او اهمیت زیاته پته ده چې څوک د اظهار ما فی الضمیر نه محرومه دی. هغه صرف اشارو سره د خپل زړه کې چې څه راشي هغه بیانول غواړي په اشارو سره، خو پوره نه بیانېږي. بعض اوقات د یو خبره کوي او چې کوم مخاطب دی هغه ته نه بل مطلب والی، د لاس اشارو سره سړی پوره نه پوهېږي. اظهار ما فی الضمیر په ژبه باندې کېږي، په لاسونو باندې نه کېږي. لاسونه خو الله د کار دپاره پیدا کړي، سړی پې نیول کوي، دغه کوي. نو بهرحال الله رب العزت دغسې د انسان په دې سینه کې ګس طرف ته د غوښې یو ټوکړه پیدا کړې ده چې هغې ته زړه ویلی کېږي، او د دې اهمیت او قدر و قیمت د بدن د ټولو اعضاو نه سیوا دی. دا ډېر اهمه عضوه ده او د دې دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې د دې د اهمیت د دې زړه د ټول اندامونو نه، یو وجه دا ده چې په دې زړه کې الله رب العزت ایمان ایښی دی، دا د ایمان مرکز دی. د الله معرفت او د الله محبت هغه په دې زړه باندې محسوسېږي. نو د دې محل او مقام د ایمان او د الله د محبت او معرفت مقام هغه چې دی نو هغه زړه دی. د ایمان نه قیمتي څیز نشته، اوچت څیز نشته، دې وجې نه دې سره دا زړه هم قیمتي شي. او دویمه وجه دا ده د زړه د اهمیت او د
قیمت د ټول بدن د اعضاونه چې د دې زړه فساد او په اصلاح باندې د ټول بدن د فساد او د اصلاح دارومدار دی چې دا زړه صحیح شي نو ټول بدن به صحیح شي او چې دا زړه خراب نو ټول بدن به خراب وي دا سترګې چې غلط قتل کوي کنه دا د سترګو روانه نه دی دا روانه په دې زړه کې دی زړه خراب دی دنه دا غي د وجه نه دا سترګې غلط قتل کوي دا جبه چې غلطه چلیږي دا قصور د دې نه دی دا نقصان په دې زړه کې دی لوخي کې چې سب پراتی کنه انو هغه ته نه راوځي نو دې زړه کې ګن پروتي انو هغه ګن کله پسترګو باندې راوځي او کله په جواب باندې راوځي بیا زړه ګنده ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا ان فی جسد بنی آدم لمزغه خبردار ده انسان په بدن کې د غوښې او ټوکړه ده اذا صلحت صلح الجسد كله وای کله چې دا صحیح شي نو ټول بدن به صحیح شي و اذا فسدت فسد الجسد كله او کله وای چې دا خراب شي نو ټول بدن خراب شي ټول بدن کې فساد راشي الا وهي القلب خبردار د غوښې دا ټوکړه دا زړه دی ګور د غوښې دا ټوکړه وای زړه دی خبردار دا زړه نو دا زړه چې صحیح شي نو ټول بدن به صحیح زړه کې د الله مینه محبت او د الله خوف رااله نو دا سترګې به غلط نه استعمالي دا جواب بیا غلط نه استعمالي دا الله صحبه به غلط نه استعمالي د زړه ته سلطان البدن وای د بدن بادشاہ دی نو چې بادشاہ څنګه نو ټول ملک هغه شانتي چې عادل بادشاہ نو په ټول ملک عادل وي